انسان دې نه پتا کېږي چې کنه ټول سوار جنین دي 1200 سره کا او 300 راکېږي چې دوه کې شپږ شو کنه شپږ او 1200 شو خبره جوړه شوه او رومبه لا حسن ناعم دي رومبه لا پتا شوه حسن تفصیل دې ته بیان حسن ناعم دا رومبه پتا شوه او مولانا صاحب پدې کې یو صحابي دی هغه کې شهید شو غریب محمود ابن مسلمه دا سلیمه باندې کې خطا دی محمود ابن مسلمه دې دا کلا په ویل کې وبره کې د بیچاره پنځه يهوديان راوړل دا کلا په ویل کې وبره کې د بیچاره پل راوړل نو شهید دا رومبه کلا مولانا د دې کورونو په کلاګانو کې درنه واړه واړه کورونه او د شنو ډېر شو کورونه به یو کلا راټوکړي یو په کې مشهور سیدا ولا کلا مشهور نو بل به شل ډېر کورونه سروي کورونه 50 کورونه نو کله کلا به ټوکړي په کلا به برجونه دا کټو مضبوطه کلا او کټو برجونه مو باندې دې په خپل هغه مشهور سیدا او دومره تن کورونه دي تنګ لارې دي کنه زه حیران شوم چې صحابه په دې کې پته څنګه کړل دا څنګه راکړه ما دا مې څه دومره دي دا څه زه په قسم په خدای یریدم بلکې پولیس والا هم دې مده پرې خودوی نه راپسې ګرځېدل چې څوک نقصان درته ورسوي نو ما ورته بیا خپل تعلق مې نه وکړ د طالبانو د سبق په دې درس کې خیمه دا خپل ګورم نو اجازه راغله متوعه چې په جیب کې راځي چې نقصان درته اصلا څوک کې وي دا تاوان څوک نه دا څنګه لاري درې فوټو سره فوټو پینځه شپږ فوټو لاري او دا سه لاري دي خو کور دي دا سه کول دا زموږ په کاچا کورونه دي دا ګټو خاطر جوړ دي بیا دا سه لاره بیا دا ته شوی دا دومره باندې نه کړو په باندې دومره باندې نه او ابادي او بار چتونه باندې دغه لرګیشتا او یوزدیده دي راوړل دي د کجورو لرګي دینه بارانه بشه څه د معنی دي او چا چتونه لاندې پراته دي ډمبري دي پکې ورنه راوته مو ماران پکې نو یریږي دنه پکې باترومونه دي په کوټو کې دنه کوټې دي نغریب پکې راغلي آثار شته دا اور آثار پکې ته معمولی تورواله پکې شته پوړم پکې شته د خټو پوړې دي چې باندې جوړې کړې دا په کوټو کې دنه کوټې دي او دا ټول د ګټو د خټو کوټې دي چې هغه ډیرو چتور نشته او هغه لرګي لاندې پراته دي کوټ یو څه پوره شي څور د سوکاله چې بارانونه مری وي کوم ځای پاتې کیږي او دروازو چوکاټونه هم د باندې نیم شته پوره نشته نو دا زور نو څه پکې قسم ته ویریدم ما دا چې په دې صحابت ورننه وتېدل نو کافرانو په دې کورونو کې تورې وسره وي چړې وسره وي کاڼي وسره وي دوی چې په دې ورننه وتې او بیا په لارو کې نو بیا یو غټ خوړ دی هغې ته به کوزېږي لږې اوبه دي پکې د هغې نه پورې بیا غر دی په هغه ټولې قلاګانې دي خو مضبوطې قلاګانې هغه قلا اوس هم څه چې حضرت علي صاحب پته کړې ده حکومت هغه محفوظ ساتلې ده نو بیا دا پته شوه چې ناعم دویم حسن قاموس دی قلا ورته وایي حسن قاف میم واو صاد دا دویم نمبر دې کې پیغمبر علیه السلام سر خوږېده نو په خپله تشریف نه دی وړی صحابه خو ډېره و که نه فوج به یې لېږه نو صحابه نبي علیه السلام ډېره و صحابه به یې لېږل نو په خپله یې سر خوږي ونه لیدلې نو په لومبۍ ورځ یې حضرت ابوبکر ولېږه خو فتح نه شوه په لومبۍ ورځ یې حضرت ابوبکر ولېږه فتح نه شوه نو په دویمه ورځ یې عمر ولېږه نو فتح نه شوه دا ډېره اوچته ده ما لیدلې ده قاموس د خوړ نه پورې غاړه ده او اوچته ده په دویمه عمر ولېږه فتح نه شوه په درېیمه ورځ یې حضرت علي دم ته وویلېږه نو الله فتح دا هغه ده چې علي فتح کړې ده اوس یې مې بورډ لګولی دی او علي پې له پاسه لیکلی دی یا هم فتح کړې ده سخته مقابله شوې وه د دوی یو غټ پهلوان مرحب ورته وایي غټ پهلوان و غټ نو هغه راووته دا هغه چې حضرت عامر سره مقابله وکړه یاد دي د
عامل کونډه پټي زخمی شو مرحب د عامل کونډه زخمی شو شهید شو نبی علي صاحب ورننه وته نو چې دا مرحب یې نو دوه ټوکړې یې کړ شل ورځې د محاصره شوې ده څومره شل ورځې نو فتح شوې ده یاد دې شو خبر مرحب پکې د علي صاحب د لاسه مردار دی عامر ابن اقوا چې هغه بیا عامر په کونډه په خپل کورونه په کونډه ولګېدو پکې شهید شو او بیا ابوبکر فتح شو بیا عمر فتح شو بیا علي رضوان الله عنهم اجمعین شل شورا محاصره نه بد او حضرت صفیه په دې قلا کې نیولې شوې حضرت صفیه دوه سره ترونه وې حضرت صفیه دوه ترونه مور سره دریم نمبر قلا کې فتح شو نو حصن صعب ابن معاذ دی عين سره صواد عين سره صعب ابن معاذ دې کې غلبه حاصل شو مسلمانانو ته مسلمانان وګیو غلبه کې راوا وازګه پکې راځه د خوردونوش سامان غلا وازګه شحم د خوردونوش سامان ډېر پدې کې صحابه وګیو ډېر زیات نو حضور پاک ته شکایت وکړي موږ وسکو نو پیغمبر هم د شپې نه دعا وکړه دا پته شو دا هغه چې اخر پکې حاصل و د خروج وغه پکې حرام شو سره حاصل شو د خروج وغه پکې حرام شو سلورم نمبر یو بل قلاده حسن د الله ولدا ارسل ته وایي مولانا سیدان په کوي اوس دی بس ځای کاو دی چې په کومه علاقې پته کې دي دا په تحديد قلاده ولې تباوړي ده چې بل فتح شو د غنیمت کوم له احترام عبادت اختیار به ونیول شو نو دی بل ځای منډه کړی نو چې هغه فتح شو نو دی په پیښو کې دا فتح کیږي نو بل خو منډه کړی دې دا راوړ شو ولدا دا ډېر مضبوطه قلا او مستحکمه او ټول ورته راوړ شو يهوديان درې ورځې محاصره شو درې ورځې چې درې ورځې محاصره شو نو د څه چلو ځان پیګه دغه يهودي ما دا يهوديانو ته کې دا څه کومه چې بارود تاسو لا زه معلومات ورته جاسوسي خو په داسې طریقه کوم په داسې ځم مواجه نو ګډي چې له بابا سما دا سروما نو په دې کې بدل معلومات په مالوي له راځه نو په تنشي نو چې هغه ګډي چې له څنګه وستلې نو ګډي چې له نبی عليه السلام راوځي د مسلمانانو دا ګډي چې وینا صبر وکړه دا په تفغلا راوځي دا لا فتح لګري مت بشي نو بیا وتاړو ته وسه چل وکړو به سیب دا سکارو کا چې په باندې کا دوی په هغه کارو کول دي چې نه لري په کور باندې باندې کا محاصره ورته هغه باندې کول دي کولیږي رسول الله مبارک تعالی باندې نو درې ورځې محاصره شو چې جنگ وشو لاس يهوديان پکې مړ شو لاس يهوديان او بعض مسلمانان پکې شهیدان شوي دي ها دا فتح شو ورپسې ودیح او سلالم دي ودیح او سلالم ما ذکر دي دا دوه قلاګانې یو ځای دي بالکل دیواله لګېدلې نو دې ته ورشو باندې سورة دې محاصره وشو څومره نبي رسول حدا خاص جمع رسول حوها نو ویډه راځه نو يهوديانو ابن ابي الحقيق اورلېګو څوک ابن ابي الحقيق دې خپل نمائنده کې دې درګي کوتل حقوقي نو فیصله مسو شو ویډو بجالا وته کو زیرا شام ته دې ارواټي دې کو زیرا یو دا او سره او سپین بنوړې اتیار بنوړې او سبا پټاوې نه ظاهر فضه او وصله دا بنوړې او سبا پټاوې نه نو دوی یو تیلې د خوې ابن احتاب پټاکا لزر دینار وبجې څومره لزر دینار دې پټاکا رسول الله مبارک دی ورغه قالت فی واقع توحید خو یې ابن احتاب ته راځي نو راوي مستد یاره کپړې په
دا فتح شي مولانا صاحب نو دوی جلاوطن کړ نو دوی بیا درخواست وکړ نبی علیه السلام ته چې موږ سره جلاوطن کې د خیبر بدل کړل غواړي دا تاسو قدرت ته خیرات دی نو بس دا پټی ارز استاد ډو موږ یې په نیمه راکې نو حضور پاک په دې ټیک دا پټی ارز زمون دی او تاسو زمون مضارعین شوي او په بیا یو ځل بتا سره دې منډه وه نو بیا حضرت عمر صاحب جلاوطن کړ نو دی عمر صاحب ته دا کوم نبی علیہ السلام پرې یو ته ولې شاړي وی تاسو ته نو دي چې اورات بلادي او منډه وه شپه ورځ ویلا هم سره ټوکې کولې اوس مولانا صاحب د دې نه پس حضور پاک فدق تعالی دا په خیبر قضا کنه فدق تعالی نو فدق به جنگ حاصل شو کومه طریقه وځي صلح ته آماده شوی بس موږ جنگ نه کوو نو خیبر په غنیمینو تقسیم کړ او فدق دغه بیت المال ته پریښود یوازې فدق نه نوره مسله د بیت المال ته پریښود ما درته ووایي درې څلور مسلمانان شهیدان شوي دي ټول او درې نوي کافران مردار شوي حضور پاک سے موږ د خیبر نه پس هلته قیام وکړو او بیا راغی مدینې منورې ته زینب بنت حارث هغه په چیلې کې د حضور پاک په کچا کوکه کې زهر جوړ په خیبر کې یاد لرئ کنه چې حضور پاک دې لګاو خوړه او صحابه یې مخکې او بیا اخر وخت کې حضور پاک وفات کېده نو ویل دا له زهر اثر محسوسو چې د نبوت سره شهادت سره متمله وي زینب بنت حارث یو صحابي بری بشر ابن براء ابن معروف کې شهید شوی هغه خپلې اوس مولانا صاحب یو خبر باندې ځان پوهې کېدل تکي مستفادک دا بیت المال لپاره پرې د بنو نذیر مالونو او د فدق مالونو نو بعد حضرات ته سوال کوي وی حضرت ابوبکر ظلم کړی دی حضرت عمر حضرت فاطمه له خپل سره دا ورته یاد دي کنه بس ما تاسو ویلي جواب یې ما ویلي چې ابوبکر په یوازې فاطمه خبره نه و دا کې خدای تعالی نور حاکم کېده کنه عائشہ او بیبي نه ودا وته او هغه کې خدای حضرت حفصه مار کېده نو دې هغه ټول ټول نه ورته ابو ما طرف نه صدقه نو لا نور حدیث ته پکې یوا دویم دا چې حضرت ټیکو لکه حضرت ابوبکر ظلم وکړ حضرت عمر عیاذ بالله لیکن ورپسې بیا د چا حکومت راغلی دی نو علي صاحب ولې د تقسیم بیا د حضرت حسن هغه ولې د تقسیم په خبره مو پوه شئ کنه نو به دا حدیث مختصر تفصیل عمله ذکر کو او سبق ورکې نو سبق وایو ان شاء الله دعا کې مولانا صاحب زموږ یو شاګرد شاه محمود مولوي صاحب بیمار دی چې الله ورته شفا ورکړي